حاضرینو اسلام د بدفعلی په حوالې سره په ډېرو ګڼو شمیرو احادیثو مبارکو کې موږ ته تعلیمات هم پرېښودي دي او احکامات هم پرېښودي دي او بیا اسلام د فعل دوه قسمونه بیانوي یو ته نیکفالي وایي او بل ته بدفعلی وایي نیکفالي یو ځان له موضوع ده چې الله کریم توفیق وي آینده جمعو کې به وله وخت ورکو خو یو د فعل نه یو نیک فعل دی او بل بد فعل دی او د بد فعل په حوالې سره ما د تېرې جمعه کې صرف اشارتن عرض کړي و چې سحر کې څوک وویني نو بیا ورځ اتفاقاً ګډه وډه تېره شي دا زمونږ سوچ وي چې دا سحر کې مفلان کې مخ لیدلی اسلام عمدې ته بدفعلي وایي او په عمدې باندې به انشاءالله العزیز دوه درې خبرې د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو په جناب کې په روشنایه کې عرض کول غواړم د ستاسو په جناب کې په ټول نه اول په دې خبره باندې ځان پوهول ضروري دي چې دا بدفعلي چې ما ورته یا په یو زمانې سره بدفعلي نسو لکه سفر میاشت یو زمانه ده هغې په راتلو سره زما استاد بلاګانو تصور راتلل دا د زمانې سره بدفعلي ده په زمانه باندې بدفعلي نیول دي چې دا هم ناروا دي کله ناکله مونږه د یو ځای پورې بدفعلي ونیسو او وایي چې یاره چې کله هم فلانکي ځای ته تلی یم که نه او ما په لاهور کې کله هم کاروبار سټارټ کړی دی مثلا یاره لاهور کراچۍ له تلی یم کار مې به ښه روانو فیصل آباد کې به روزګار کړی کار مې ښه روانو ملتان لتلی ملتان کې به هم کار ښه رواني خو چې کله ما روزګار شروع کړی په لاهور کې ما نقصان خوړی لاهور ما پورې سپیره دی یا به زه به یو بل چونکې زموږ علاقه د ټرانسپورټ سره تعلق ساتي نو موږ علاقې کې دا خبره مشهوره ده چې فلانکي ځای له لارۍ ډکه کم ګاډی لوډ کم یاره ډېر ښکلی سفر مې موشي چې کراچۍ نه لاړ شم ګوادر له یا د ګوادر نه لاړ شمه ملتان له یا ملتان نه لاړ شمه لاهور له دا ټول هر څه ټیک ټاک وي خو چې کله هم زه پېښور له ما ګاډی راډک کړی دی یا راته ټیر پنچر کېږي یا معمولي غوندې اکسیډنټ کوم پېښور په ما ښه نه دی راغلی داسې وایو که نه یاد ساتئ دویمه چې کومه موږ د په عاداتو کې ناروا عادت دی هغه دا دی چې د سفر میاشتې سره خو اسم بلاګانې موږ ټینګې تړلي ته خلاصو یې نه دویم نمبر دا یو مکان یو ځای پورې موږ بدفعلي نیسو او وایي چې دا فلانکی شی ما پورې ښه نه راغلی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله څه داسې هم اورېدلي چې وایي چې زمونږ په خاندان کې یا زه چې کله هم حج عمرې له تلی یم په کور کې مې څه غم کېږي څه داسې او غوږونو له هم راغلي العیاذ بالله چې کله هم زه حج یا عمرې له لاړ شم یا زمونږ خاندان والا چېرته یا حج عمرې له لاړ شي نو زه چې کله هم لاړ شي په کور کلي کې هم څه غم کېږي هغه یو خبره خو پکې ډېر هم ناشنا ده یو د خپلو سترګو لیدو خبره کوم یو کس به وایي چې زه چې کله هم جومات له ځم جمع دپاره جومات له ځم 3 ورځې به ما باندې تبه راځي او چې کله زه مونځ شروع کړم زه بیمارېږم یا ساتئ زه نور څیزونه خو بیا مو وایو چې شیطان وسوسې راواچولې یا سفر میاشته بدفعلي ویله یو ګاډي والا وي چې لاهور له چې ځم په ما باندې داسې کېږي د دې خبرې به کم جواز مونږ جوړو
چې زه چې کله مونځ شروع کړم زه بیمارېږم کله چې جمع له ځم جومات ته نو ما باندې 3 ورځې تب راځي جومات له زه نشم تللی کم کم څیز باندې مونږ د بدفالۍ تصورات کوو دا ټول یاد ساتئ ممنوعات دي محرمات دي او اسلام په دې باندې د داسې خلکو د عقایدو د نظریاتو اسلام د دغه خلکو گرفت کوي او د گرفت اندازه یو حدیث مبارک نه مونږ په اسانه باندې لګولی شو خو دغه دریم نمبر سیزم بیانوو یو مونږ زمانې پورې بدفالي تړو لکه ما عرض وکړه سفره میاشت یا زمونږ د ځای پورې بدفالي تړو لکه ما عرض وکړو د مختلفو ځایونو پورې مونږ بدفالیانې تړو یا مونږ بدفالي تړو د یو خاص شخص پورې د یو انسان پورې دا هم یاد ساتئ دا انسان پورې بدفالي تړل دا کبیره نه کبیره ګناه ده مونږ وایو زه 5 وخته مونځ هم کوم شکر د دروغ هم نه وایم حرام هم نه خورم دام نه کوم دام نه کوم زړه کې مونږ وایو چې مونږ د ټولو غټو ګناهونو نه پاک یو خو که چېرې دا شی مونږ کې موجود و چې چا پورې بدفالي تړو زړه کې مونږ دا اوس هم نه دی ویلی چې مونږ کبیره ګناه کوو دام د کبیره ګناهونه یو لویه کبیره ګناه ده چې د انسان پورې ته بدفالي وتړې چې د هغې وضاحت هم زه لږ عرض کول غواړم کله ناکله مونږ بدفالي وتړو تر پیشو پورې بعضې علاقو کې چې د چا مخې ته سهار سهار کې پیشو تېره شي وایي چې نن څه غم را روان دی ولې پیشو لکۍ پورې غم تړلی شوی چې را روان دی د پیشو به ګرځي نه په ځمکه باندې چې ستا کور له سحر کې نه راځي بل کور له ماښام کې نه ورځي د پیشوګانې به ګرځي چېرته خامخا چا کور له خو به سحر کې ځي نو چې ټوله شپه تېره شي په وږه باندې په سحر کې به د خپل ډوکې د خوراک تلاش کوي د چا کور له خو به ورځي چې چا کور مخې ته یا چا مخې ته توره پیشو تېره شوه چې بلا او مصیبت او غم را روان دی العیاذ بالله نو کله ناکله مونږ لا علمي او جهالت به ورته ووایو چې تر دې حده پورې لاړه شي چې په بدفالۍ کې پیشوګیان هم نه دي پاتې شوي یاد ساتئ د دغې ټولو که چېرې مونږ مخکې لاړ شو دغه ټول مثالونه تقریبا په یو مثل باندې دي خو که چېرې مکان شو او که زمان شو او که شخصیت شو او که نور داسې زناور شول چې مونږ د کارغه باره کې په تېر جمعه باندې خبره کړې وه چې د چا د کور د پاسه تیر شي دې کور نه غم را روان دی یاد ساتئ دا ټولې بدفالیانې دي او اسلام د دغې بدفالۍ په حوالې سره څه ارشاد فرمایي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله طول وائے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرمائی اطیرت شرکن اطیرت شرکن اطیرت شرکن صحابی رسول فرمائی چې نبی پاک فرمائی اطیرت شرکن بدفالی نیول لکه څنګه ما وضاحت عرض کو نبی پاک فرمائی دا بدفالی نیول شرک دی او په ټولو کې ګناهونو کې غټو ګناهونو کې د ټولو نه غټه ګناه دا د شرک ده اگر چې هغه شرک چې کم مشرکان کوي هغه شرک خدا نه دی خو د هغې په مثل باندې دی هغې په مثل ولې دی نبی پاک دغې بدفالۍ ته شرک ولې وویله چې وجه دا ده چې دا خیر او شر دا د خدای پاک په دست قدرت کې دی خیر او شر ورکول دا د الله پاک قدرت دی دا د الله پاک کار دی خو چې تا یو شر د چا پورې وتړلو یا د ځمکې پورې یا د مکان پورې یا زمان پورې یا د انسان پورې یا زناور پورې تا یو مصیبت وتړلو چې دا د ده د وجې نه دی نو شر و خیر خو د الله پاک په لاس کې دی دا شر د بنده پورې وتړلو ځکه نبی پاک مبارک ورته فرمایي بدفالي شرک دی مونږ دا شر راتګ د خدای پاک طرف نه ونه ګڼلو دا کس په لیدو کې دا شر مونږ وګڼلو
یا مونږ په زمانه کې دا شرع وګڼلو د یا د یو سړي مخ لیدو پورې مونږ شرع وتړلو نو گویا نبی پاک فرمایي چې الطیرة شرک. صحابي رسول فرمایي نبی پاک درې ځلې فرمایل الطیرة شرک، بدفعلی شرک دی، الطیرة شرک، الطیرة شرک. او نبی پاک مبارک د احادیث مبارکو طریقې کار دا دی چې نبی پاک مبارک کله هم دوی مبارک په یو څیز باندې تاکید فرمایلی وي، یو څیز ډیر اهم ګڼلی وي، یو څیز نبی پاک مبارک صحابه کرامو زړه ته ډیر ډوب کېنول اراده و فرمایي، نبی پاک مبارک د هغې څیز بار بار تکرار فرمایلی دی. نو چونکې بدفعلي د هغې زمانه کې هم وه نبی پاک بار بار دا ځکه وفرمایل چې صحابه کرام په زړونو کې دا کینی او امت مسلمه ته یو تاکید سره یو پیغام ملاو شي.